شور وي د شعور مقابله نشي کولی. دا څنګه شعور دی چې په ما او په تا کې به یو دا چې دلته کې راځي او تصویران وباسي او ځي. تاسو په الله یقین وکړئ که مونږ چېرته ټي وي کولاو کړي. لکه مخکې به هم کته خو چې تره مې وفات شوی 3 کاله وشو چې مونږ چېرته ټي وي سوچ هم نه دی کور کې ورکړی. هم بټن وال دی چې ټي وي کولاو کړی دی او دې کې راغلي دي 35 یونټې د ټي وي. یا خدای هم تباه او برباد که. د هر کوره خو درپسې خیرې کېږي ځکه خو پاکستان ترقي نه کېږي. مرسته ودوي له 8 لکه روپۍ یو کس د پاکستان قرضدار دی. چواني لم نه در کوم چواني خو بس په دې سیزونه یې وباسي. دا په مونږ پسې دا درېیمه میاشت ده په الله یقین وکړئ 7000 بیا 8000 اوس 11695 نو یونټ 200 کو خو چې دا یو یونټ ور ووړي نو دی یو دونه پړپړو چې تکي اے سی نشته ډي سي سیستم نشته ټي وي نشته ها بل داسې یو پی ایس بیټري نشته هېڅ شی نشته. دوه چې انجن پکې کولاوي د ډنډې په هغې باندې راغلي دي 11695. یا د خدای نه ویرېږئ خدای هم تباه او برباد که. 11,615 روپۍ د مونږ د میاشتې آمدن هم نه دی. خو چې مونږ سکول ته ځو دی پرایویټ سکول د ځان سره 2-3 روپۍ راوړو نو آینه اخم چوټیانې دي. خدای هم تباه او برباد که دا به څوک درکړي. لکه تاسو خو سړی حق حیران دې ځای کې چې که زه مونږ کره اے سی وه نو زه به مالدار وم بل به مالدار و د مونږ دې خوا ګیر چاپېر دا به تاسو له درکي څوک په دې هم پوهه کې. دا خو زمونږ دا خلک دي پښتانه کمکل د بټګرام په ماشومانو باندې ورو په آرمي پسې غوبل په پولیس پسې غوبل او دا چلو شو دا چلو شو. اوس چې صحیح سیز راغی را میدان ته شی که نه ځه څوک خو څه ووایي اوس دا خو زمونږ د کور مسلې دي. پردۍ مسلې خو بس خیر یا خو تاسو ته زما نه ښه پته ده. خو دا مې ورته حقیقت ووي قسم دی که مونږ کره ټي وي کولاوي په قسم هم یقین شته دی که مونږ کره یا اے سی که یا مونږ کره یو پی ایس بیټري که یا مونږ کره داسې نور د بجلۍ د ټیک د اسري ضرورت سیز دی شته اوبو موټر شته بجلي لایټ نیم بلي دغه نو لکه دومره خو هم نه وي که نه چې دا بیلونه سور راځي. په دې میاشت کې دا 3 میاشتو کې دا تقریبا 11-8-9 روپۍ لکه دا انصاف دی. دې ته که تاسو انصاف وایئ نو مړه احتجاج زمونږ هغه احتجاج به هم تندرونی وي. د څه احتجاج څه چل به وشي. د دې دپاره یو کمپین پکار دی چې مستقل یو کمپین وچلیږي. دا خو په دې نه کېږي زر ته ښکاره یم دا زما نه پاتې دی. دا زمونږ د کلي د چم ګاونډ ډېر کمزوري خلک دي. په الله یقین وکړئ که یو وخت وخوري که د بل وخت ورکوئ. چې زما د اواز څوک اوري ټولو ته پته چې مونږ خوا کې څوک دي. زه خپل ورته خپل ځان یادوم دا زما د وس نه لږ نه ډېر باغ دې سره به زه څه کوم. خو زه ته راشه که نه ته بیا دا میټر کټ که نه زما او ستا بیا خبرې که اورې به ویره